د المندړ فوټبال میله په ایډیس فوټبال ګراوند کوریا سر ته ورسېده. په 12 ټیمانو مشتمل فوټبال ټورنمنټ فاینل میچ کې ناوګي جونیئر ټیم د کوریا جونیئر ټیم ته په پلنټي ککس ماتې ورکړه او غټه ټرافي یې په خپل نوم کړه. د فاینل میچ مشر میلمه د پاکستان فیفل پارټي رهنما سابق امیدوار سید محمد شمشیر باچا و. په اختتامی تقریب کې ایډوکیټ های کورټ اختر الیاس محمد حسنین ایډوکیټ سردار علي ډي پی احترام الله او نورو ګډون کړي وو. راغلي میلمنو په کلاړیانو کې ټرافي او انعامونه تقسیم کړل. غټه ټرافي د ناوګي کپتان ماجد خان او وړه ټرافي د کوریا کپتان وسیم ترلاسه کړه. په فاینل میچ کې په هلوبا بسام د مین اف دی میچ، بلال د مین اف دی ټورنمنٹ، عباس او فواد د بیسټ ګول کیپرز، محمد عرفان د کول پلیر، شاهد علي د سینیئر پلیر او شیراز ماشوم د هیلپر ټرافي په خپل نوم کړه. اختتامی تقریب ته د هتاف فوخ مشر میلمه سید محمد شمشیر باچا وی چې د کوریا ځوانان او خاص کر د ارګنایزینګ کمیټې چیرمن ظفر علي خان او ارهام د داد وړدي چې د کیل کود په ذریعه د نشو خلاف جهاد شروع کړي او د ګراوند نوم یې هم ایډیس یعنی انټي ډرګ ټیپ ایهود دي. هغوی وی چې زمونږ بدقسمتي ده چې سیاسي خلک صرف د ځوان کول سره وعده کوي او چا هم د ځوان کول لپاره عملی اقدامات ونه کړل چې زنده ثبوت یې په یوسی مخلنه کې د ګراوند نشواله دي. هغوی زیاته کړه چې ځوانان په خپل چندو ګراوندونه په اجاره اخلي او ټورنمنټونه پرې جوړوي چې د داد لایق دي. اختتامی تقریب ته اختر الیاس ایډوکیټ هم خطاب وکړو او باسط علي کاکا راغلي میلمنو تماشیانو ته شیرونه ډالۍ کړل. د داسې حالاتو کې تاسو د ماشومانو لا د کشرانو لا دومره ښکلی انټرټینمنټ ورکوئ او دا ټول تاسو په خپل اپنی مدد آپ کوئ، نو ستاسو د جذبې ته او ستاسو د محنت او مشقت ته زما یو جهان مننه او سلامونه او شکر دی وباسي زموږ دا ټول کشران. نن که موږ د دنیا په سطح ګورو لوږې تندې ستوندې ستړې ډېرې بلا دي، خو شکر دی چې نن دلته د فلسطین په شان حالات نه دي او دا ماشومان په دې دشتو کې لګیا دي، ورم نه دي، نه پې ګولۍ ورېږي نه پې بمونه ورېږي. نو دا د خوشحالۍ یو غټه خبره ده. البته دغه یو کمی چې څنګه د ایډیس مشر دا خپله ذکر او تذکره وکړه، نو زما هم دا په نظر کې ده چې دې ځای کې اپنی مدد آپ دا ګراونډونه جوړ دی په دې پورا واټ کې نشته. هغه اړ ته د کوریا کلینه نور خاطه ته کلب دی او په هغې کې اکثر زه وینم چې د کرکټ دا ګراوند دغه جوړېږي، پکې ټورنمنټونه جوړېږي. که د کوریا د کلي نه قبلې غاړې ته دا د فوټبال دومره ښکلی کلب جوړ شوی دی او ډېر دی، خو چې څنګه مناسب ده نو هغسې لا نشته. نو زه خو اول تاسو د لوبغاړو ټولو ته او خبر شوم دلته چې دا کوم ټیمان چې فاینل ته راوتي دي نو دا دواړه جونیئر دي. نو ما سره په دې سټیج باندې یو دوه کسان ناست وو، د هغې ډېرې همدردۍ به شاید چې د هغې سینیئر ټیمانو سره وي. زه د هغې ته هم داد ورکوم چې هغوی پکې داسې ښکلي جونیئر پیدا کړو، اگر چې هغوی ویله خو په پیدا نه دي شامل، خو د ګټونکو او د جونیئر ته زه بیا شاباسي وایم، خیر دی خفه کېږي د نه هغه سینیئر دی په ځان باندې لغونه چې بده نه اخلي. نو تاسو ته بیا مبارکي او خاص کر چې دا کومه ښکلي طریقه باندې تاسو دواړه ټیمونه ولوبېدئ. دا لوبې د ژوند دپاره او د صحتونو دپاره ښه دي او بل دلته چې دا کومه د کومې چترۍ د لاندې دا ټورنمنټونه دی جوړوي چې ایډیس، نو دا ایډیس نه چې دا سټیپ نه دی چې دوی ورته ایډیس وایي چې دا انټي ډرګ سټیپ دی. زه ورته وایم چې دا سټیپ نه دی، دا یو پوره سیسټم دی چې تاسو داسې روان کړئ چې دا نوی کول تاسو زمونږ په دې حالاتو کې د نشو د تماشو نه وباسئ او راشئ دلته کې او ګراونډونو کې او دومره ښکلي انټرټینمنټ والا ورکوئ. نو زه ستاسو بیا هم د دې یو جهان مننه کوم. خو تاسو د کشرانو ته چې څومره یئ، نن تاسو پلیران یئ، سبا به د سیاست په میدان کې هم تاسو پلیران یئ، کلاړیان به یې. زه به تاسو ته یو سیاسي ټچ هم درکړم چې تاسو به سبا دپاره مشران یئ. نو موږ دا خپل شی علاقه وینو، نن موږ په مندڼ یادېږو، نو دا مندڼ زموږ د دې اسپلم تنګي نه راواخله نو تر دې درمایي پورې نه دی،
دا تاسو د ټولو کشرانو ته وایم زما د مندڼ ایریا چې د دې اسپلم تنګي نه راواخلې نو د اباسین تر غاړې پورې ده خو په مندڼ کې منګه رالو زه په دې خوشحاله نه یم تاسو به ټولو سره ما دا یو خبره کوم دلته زما پهچان زما پیژنګلو د چملې او د امازي ده زما دوه تحصیلونه دي زما بنیادي پیژنګلو چې په مندڼ کې ده نو په مندڼ کې زما پیژنګلو د چمله او د امازي ده دا د مندڼ نه ده نو دا مې تاسو ته د ذهن نه راوځول چې موږ که مندڼ یو نو تر صوابۍ تر اباسین تر غاړې پورې یو خو دلته موږ مندڼ شو نو موږ په دې کې هم لغونده کې په شا رالو بلې تاسو ته دا یو خبره ښیم ګیمونه د صحت لپاره ښه دي کوئ خامخا یې کوئ او زه خو دوی ته هم مننه کوم چې دوی ما ته ووایي چې راشه زه اکثر نه ځم دې لوبو تماشو له زما په دې زړه کې زما په دې خیال کې څه نوره دنیا ده او تاسو ته دا بحیثیت یو سټوډنټانو یو ټکی دوه خامخا په دې ذهن سره ځان سره واخلئ چې لوب هم کوئ دا د صحت لپاره ښه دي خامخا یې کوئ خو زر لوبې وکئ چې سبق ته اوزګار شئ دا زما یو ټکی یو پیغام ځان سره ټول ځان سره په دې ذهنونو کې کېدی چې زر سبق مه وایئ چې لوبو ته اوزګار شئ زر لوبې وکړئ چې د سبق ته اوزګار شئ نو دا تعلیم زما په دې ماحول کې په دې معاشره کې ما ته زه دا کمی محسوسوم چې والله علم چې تر څو زه په شا ځم او دا زما کشر کل به په شا راځي نو تعلیم دا ډېره توجه ورکړئ صحت لپاره ګیمونه وکړئ خامخا ګیمونه وکړئ دا انټرټینمنټ هم دی دا به تاسو د غلطو نه منې کوي او صرف دا وایم چې دا یو ډېره ښه مو ده او د کم د کرکټ یا د کم ګراوندونه چې آبادي نو د هغه ځای هسپتالونه هغه ویراني نو دا ښه خبره ده او دې لپاره به انشاءالله د خپل دغه نه هم تعاون کوو او کوم حکومتي چارواکي د هغې دپاره هم د ګراوند د جوړولو یا د کمپلیکس دپاره به انشاءالله خپلې منډې تړلې وو فلحال خو زه صرف د خپل دغه طرفه چې دی چونکې لږ به او د ADS منیجمنټ کمیټي د هغې دپاره د 5000 روپو اعلان کوم شمشیر باچا د سابقه امیدوار PPP هغه ته او ایډوکیټ صاحب وکیل صاحب ته اختر الله صاحب زموږ وکیل صاحب ته موږ ځکه وایو چې موږ دلته مشهور دی زه د دې او د احترام الله صاحب دی سردار بای دی شدل بای دی نیاز الله دی ټول چا نومونه والا نه نن هغې خفه کېږي نه ټول دلته په راتګ هغې ته زه ویلکم وایم او ډېره مننه تاسو دلته راغلی تاسو په قیمتي ټایم نه وخت وباسو او موږ نه راغلی ډېره مننه موږ دلته د څه شي غرضیان نه یو یا دا ټورنمنټ چې موږ جوړو چې مطلب چې موږ د څه شي غرضیان یو دلته چې موږ تاسو په دې خوړونو په دې دغه راشئ دا موږ دپاره ډېر غټ موږ دپاره د فخر خبره تاسو موږ راشئ نور حکومتونه تېر شو اوس هم حکومتونه روان دي دلته موږ د حکومت خلک هم راوستی دی بغیر د حکومت خلک هم راوستی دی دا ګراوند چې کوم دی دا موږ خپل آپ کې تخت جوړ کړی دی د ټولو ماشومانو په جولو باندې شګې راوړي دي او دلته کې دا ګراوند جوړ کړی دی نو هغې هم راغلي دلته موږ اعلانات کړي دي د دې پولونه هم کړي دي د ګراوند ته وټې مټې هم کړي دي خو بیا هغې نه وروسته کار شوی نه دی زموږ مطلب دلته باچا ته دې خبرې مطلب دا نه دی چې تاسو موږ له دا وکړئ موږ ته ښه پته ده تاسو لا پس راکې راغلي نه خو چې تاسو موږ دلته صرف راغلی او دلته تاسو تشریف راوړو دا زموږ دپاره ډېر د فخر خبره ده دویمه خبره دلته چې موږ دا کم ګراوند جوړ کړی دی دا دې ته موږ ADS وایو د ADS په نوم باندې دا یادېږي ډېر ملګري دا وایي چې یار د دې څه نوم دی زموږ د دې دا مطلب دی چې په دې علاقه کې منشیات ډېر زیات عام شوي دي نو هغې لپاره زموږ د هلکانو زموږ تنظیم ولسي هیګړې کوریا هغې یو دغه جوړ کړو چې یاره موږ به دې کې یو څیز دغه جوړو چې د نوجوانانو لپاره پکې موږ څه وکړو هغې لپاره موږ دا ګراوند جوړ کړو نو چې دې کې کم تقریبا موږ سره 70-80 د کوریا هلکان داسې بقایا ورسره دا 200 کسان د بار کېدل دلته راځي گیم کې نو تر څه حده پورې موږ ډېر زیات تقریبا موږ 100% ونه شو ویلی تر 85% موږ دلته کامیاب شوي وو نو زموږ مطلب صرف دلته دغه دی چې موږ د هلکان د نشو نه منې کړو او دا ګیمونه شروع کړي او زموږ دا ګروڼه آباد دي چې کومه کمیټي وه لومبۍ کوالیفای راوند کړی ټورنمنټ جوړولو بیا سر ته رسولو یقینا ډېر ګران کار دی ټول ملګري چې کوم دی تاسو ټول غلې ناست یې د دې لپاره خصوصي لاسونه وپړکوئ کوم چې کمیټي ارګنایز دي 10 سیکنډه کم سے کم ټول لاس وپړکوئ دغه څه شعرونه به ووایم اذانونه هم کېږي ساقي اذان شو خو جام مې تیار کېده اباسه ساقي اذان شو خو جام مې تیار کېده څو رکاتو له ورځمه نو راځمه المارۍ رانه پرانستې پاتې شوې ستا تصویر په ځای کومه نو راځمه زما لوه ستا په شان کچه نه وي
ما چې ووایي چې راځمه نو راځمه. مشران ناست دي په بخښنې سره چې په دومره ښکلو کې احسان مې منه چې په دومره ښکلو کې په تا مین شم. چاخت ته ډالۍ دی عادل چاخت یې دیله دغه شعرونه چې په دومره ښکلو کې احسان مې منه چې په دومره ښکلو کې په تا مین شم. وخت ستا تیر ستم به څنګه خیر کم زما دې بیخ وځي چې بیا مین شم. دغه دوه درې شعرونه نور چې په مزه مزه د خلکو زندګي خوري په مزه مزه د خلکو زندګي خوري څه بې وخته غم د ګل په شان ځواني خوري. بس عامه مونږ دواړه د وختونو غلامان یو تا خپل حسن او ما خپله خاموشي خوري. عبید ملنګ د چا غمونه داسې خوري لکه مړي چې په قبر کې چینجي خوري. دغه دوه شعرونه ټول د کوریا والته ډالۍ دي چې ټولې کوریا والته دغه دوه شعرونه ډالۍ کومه چې جیبونو کې پیسې را سره نشته د یارانو رابطې را سره نشته ښکلي رالل د نږدې نظر مې کم دی خی قسمته نن چشمې را سره نشته. ټیم ناوخته دی ټولو مهرباني د ټول جهان کم ملګري چې راغلي الله ټول ښه ساته. الله